بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 242 سے الدرس الرابع والستون او 64 نمبر درس ته تمرین انشاءالله سلورم نمبر سوال به موږ حل کوو. په دې سلورم نمبر سوال کې اول د یو سړي نه تپوسونه کوي چې څه وخت دی، سړی ولا جواب ورکوي چې اوس دا وخت دی. بیا سړي نه تپوس کوي ته سهار څه وخت پاسې، هغه بیا جواب ورکوي. بیا ترې تپوس کوي ته مدرسې ته څه وخت رالې، جواب ورکوي. بیا ترې تپوس کوي ته څه وخت کور ته واپس ځې، د غرمې مونځ څه وخت کې. نو دا د یو سړي نه تپوسونه کوي، سړی جواب ورکوي او د هغې د سړي دپاره خپلې د مذکر صیغې استعمالیږي. بیا د ښځې نه تپوس کوي او ښځې دپاره بیا د مؤنث صیغې استعمالیږي. نو دلته کې سوال را کړی وایي عجب. عجب دا د امر صیغه ده، د دې معنی ته جواب راکا. عجب معنی ده ته جواب راکا. عن الاسئله التالیه، د راتلونکي سوالونو جوابونه راکا. نو اول سوال کړی دی د سړي نه تپوس کوي، وایي کم الساعة الان، اوس څه وخت دی. کم معنی ده څه یا څومره. الساعة معنی ده وخت او الان معنی ده اوس. نو اوس دغه شانتې سوال کوي، وایي کم الساعة الان، اوس څه وخت دی، اوس څه وخت دی، اوس څه وخت دی. هغه جواب ورکوي، وایي الساعة الآن الحادية عشرة والنصف. الحادية عشرة یولس، والنصف او نیمې، یولس نیمې. اوس یولس نیمې بجې دي. اوس د الان معنی ده اوس، او الحادية عشرة دا یولس او النصف معنی ده نیمې. نو الحادية عشرة والنصف یولس نیمې، اوس یولس نیمې بجې دي. الساعه معنی ده بجې، ټیک شوه، وخت. الساعة الآن الحادية عشرة والنصف، اوس یولس نیمې بجې دي. اوس د دغه سړي نه بیا تپوس کوي، وایي متى تستيقظ في الصباح. متى معنی ده څه وخت، او تستيقظ دا د فعل مضارع د واحد مذکر حاضر صیغه د یو سړي نه چې تپوس کوي چې ته څه وخت پاسې، نو هغه دپاره صیغه استعمالیږي تستيقظ. ته سهار څه وخت پاسې، فی الصباح سهار. متى تستيقظ فی الصباح، ته سهار څه وخت پاسې، ته سهار څه وخت پاسې. هغه جواب ورکوي استيقظ. استيقظ دا د واحد متکلم صیغه ده. استيقظ معنی ده زه پاسم. الساعة الخامسة، پنځه بجې، صباحا سهار. الساعة الخامسة، خامسه پنځه ته وایي، او الساعة بجې، او صباحا سهار. استيقظ معنی ده زه پاسم. نو موږ به داسې وایو استيقظ الساعة الخامسة صباحا، زه سهار پنځه بجې پاسم. بیا د هغه سړي نه تپوس کوي، وایي متى جئت. دا جئت دا د فعل ماضي د واحد مذکر حاضر صیغه ده. زه یو سړي ته وایم ته مدرسې ته څه وخت راغلی یې، څه وخت راغلی یې، ټیک شوه. نو هغې دپاره به د ماضي صیغه استعمالوي. او نو هغه ماله جواب راکوي چې زه دې وخت راغلی یم. متى جئت، ته څه وخت راغلی، الی المدرسة، مدرسې ته، ته مدرسې ته څه وخت راغلی یې. هغه جواب ورکوي جئتو. نو دا هغه جئت چې دی که نه، هغې معنی ده ته راغلی، او جئتو معنی ده زه راغلی. هغه د واحد مذکر حاضر صیغه ده د فعل ماضي، او دا جئتو د واحد متکلم صیغه ده د فعل ماضي. جئتو معنی ده زه راغلی یم، الی المدرسة، مدرسې ته. الساعة الثامنة، اته بجې، ثامنه اته ته وایي، او ساعه بجو ته وایي. اته بجې، صباحا سهار، زه سهار اته بجې مدرسې ته راغلی یم. بیا د دغه سړي نه تپوس کوي، وایي متى تعود. تعود دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده. تعود معنی ته واپس راځي، ته واپس راځي، ته واپس کیږي. الی البیت، کور ته. متى تعود الی البیت، ته څه وخت کور ته واپس راځي، ته څه وخت کور ته واپس راځي. نو ته کور ته واپس څه وخت راځي، یا ته څه وخت کور ته واپس راځي. متى تعود الى البيت، ته کور ته واپس څه وخت راځي. هغه ورته وایي اعود. دا تعود د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده، او اعود د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اعود معنی ده زه واپس راځم. الى البيت، کور ته. الساعة الحادية عشرة، الساعة الحادية عشرة یولس. الساعة الحادية عشرة یولس ته وایي. الساعه معنی بجې، او صباحا سهر. اعود الى البيت، زه کور ته واپس راځم. الساعة الحادية عشرة یولس بجې، صباحا سهر. بیا دغه سړي نه تپوس کوي، وایي متى تصلي الظهر. متى معنی ده څه وخت،
تصلي معنا را ته منځ کې، تصلي معنا را ته منځ کې، اصلي معنا را زه منځ کوم. نو دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده. متى تصلي الظهر، ته د غرمې منځ څه وخت کې، ته د غرمې منځ څه وخت کې، هغه جواب ورکړي اصلي زه منځ کوم الظهر د غرمې، الساعة الواحدة والنصف یوه نیمه بجه، الواحدة والنصف یوه نیمې ته وایي او الساعه بجې ته وایي. ټیک شوه. او ظهر غرمې ته وایي. اصلي دا د واحد متکلم صیغه ده د فعل مضارع. اصلي معنا زه مونځ کوم، الظهر د غرمې د ماسپښین، الساعة الواحدة والنصف یوه نیمه بجه، واحده یوې ته وایي او النصف چې ورسره ملاو کړي نو یوه نیمه شوه. ټیک شوه. نو دا خو د مذکر سړي نه تپوسونه کولو او هغه والله جوابونه ورکوي. اوس د یو مؤنث نه تپوس کوي، د یوې جنۍ نه تپوس کوي، یوې طالب علم نه تپوس کوي. و یا فاطمه، ای فاطمه، ای فاطمه، یا فاطمه، ای فاطمه، متى جئتي، متى ګوره سړي ته چې وایي چې ته څه وخت راغلی یې نو هغه لپاره به جئت راځي، پر تا به فتحه راځي. او چې ښځې نه تپوس کوي چې ته څه وخت راغلی یې نو هغې لپاره به جئتي راځي، د تا لاندې به زیر راځي. وګورئ جئت د سړي لپاره، جئتي د ښځې لپاره استعمالیږي. متى جئتي، ته څه وخت راغلی یې، الی المدرسة مدرسې ته، ته مدرسې ته څه وخت راغلی یې. فاطمې نه تپوس کوي یا فاطمه متى جئتي الى المدرسة، فاطمې ته څه وخت مدرسې ته راغلی، هغه جواب ورکوي جئتو، جئتو. نو دا جئتو ګورئ دا د واحد متکلم صیغه ده، د سړي لپاره هم جئتو راځي، د ښځې لپاره هم جئتو راځي. دا واحد متکلم صیغه ده د فعل ماضي، دا د دواړو لپاره یو شان راځي. هغه ولا جواب فاطمه ولا جواب ورکوي وجئت الى المدرسة، زه مدرسې ته راغلی یم، الساعة السابعة والنصف، سابعه اوه ته وایي او نصف نیمې ته وایي، نو اونیمې او دا بجې. نو جئت الى المدرسة، زه مدرسې ته راغلی یم، الساعة السابعة والنصف، اونیمې بجې، زه اونیمې بجې مدرسې ته راغلی یم. نو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. اوس بیا تپوس کوي متى تعودین، متى تعودین، ته څه وخت واپس راځې، ته څه وخت واپس راځې الی البیت کور ته. چې سړي نه تپوس کوي هغه دپاره به تعودو راځي، تعودو معنا ته واپس راځي. او چې ښځې نه تپوس کوي چې ته څه وخت واپس راځې هغې دپاره تعودین راځي. تعودین دا د ښځې نه چې تپوس کوي چې ته واپس راځې او نو هغې لپاره به تعودین صیغه استعمالوي. تعودین دا د فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صیغه ده. تعودین د فعل مضارع واحد مؤنث صیغه ده او تعودو دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده. تعودو دا د سړي لپاره استعمالیږي او تعودین دا د ښځې لپاره استعمالیږي. چې سړي نه تپوس کوي چې ته څه وخت کور ته واپس راځې نو هغه لپاره وایي متى تعودو الی البیت. او چې ښځې نه تپوس کوي چې ته څه وخت کور ته واپس راځې نو هغې نه به تپوس کوي متى تعودین الی البیت، ته څه وخت کور ته واپس راځې، هغه ورته وایي اعودو. نو دا اعودو د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده، د سړي او ښځې لپاره دواړو لپاره یو شان راځي. اعودو دا فاطمه ورته وایي اعودو زه واپس راځم الى البيت کور ته، الساعة الواحدة والنصف، واحده او نصف دا یوې نیمې بجې ته وایي، الساعه بجو ته وایي. اعودو دا فاطمه جواب ورکوي زه واپس راځم الى البيت خپل کور ته، یعنی کور ته واپس راځم، الساعة الواحدة والنصف یوه نیمه بجه. بیا ته تپوس کوي متى تصلینا، متى تصلینا، سړي نه چې تپوس کوي نو هغه لپاره تصلی استعمالیږي او د ښځې لپاره تصلینا استعمالیږي. نو تصلی دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده، د مذکر لپاره استعمالیږي او تصلینا دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده د فعل مضارع. متى تصلینا، ته څه وخت مونځ کې، الظهر د ماسپښین، د غرمې مونځ څه وخت کې، نو هغه جواب ورکوي اصلي. نو دا اصلي د سړي لپاره او د ښځې لپاره یو شان استعمالیږي، د واحد متکلم فعل مضارع صیغه ده. اصلي زه مونځ کوم الظهر د ماسپښین، اصلي الظهر زه د ماسپښین مونځ کوم، الساعة الثانية والنصف، الساعة الثانية، الساعة الثانية دوه ته وایي، ثانیه دوه ته وایي او نصف نیمو ته وایي، نو دوه نیمې او الساعه بجو ته وایي. اصلي الظهر زه د ماسپښین مونځ کوم، الساعة الثانية والنصف دوه نیمې بجې. اوس بیا مخکې تپوس کوي وایي متى تستيقظین، متى تستيقظین، تستيقظین معنا ده ته پاسې، ته پاسې. د ښځې نه تپوس کوي ته څه وخت پاسې، چې سړي نه تپوس کوي نو هغې دپاره تستيقظو استعمالیږي. تستيقظو د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده او تستيقظین د فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صیغه ده. هغه د مذکر حاضر صیغه ده، د مؤنث حاضر صیغه ده. هغه هم د واحد مذکر دپاره ده، دا د واحد مؤنث دپاره ده.
نو ښځې نه چې تپوس کوي چې ته څه وخت پاسې نو دا اوس فاطمې نه تپوس کوي وایي فاطمه متا تستیقظین ته سهار څه وخت پاسې ته سهار څه وخت پاسې هغه ورته وایي استیقظو د واحد متکلم صیغه ده د ښځو دپاره او د سړو دپاره یو شان استعمالیږي دلته سړي دپاره استیقظو استعمال شوی دلته د ښځې دپاره مستیقظو استعمالیږي د واحد متکلم د دواړو دپاره استعمالیږي استیقظو زه پاسمه دا فاطمه والا جواب ورکوي زه پاسمه الساعة الخامسة پنځه بجې دا خامسه پنځه ته وایي او ساعه بجو ته وایي پنځه بجې صباحا سهار زه سهار پنځه بجې پاسم نو امید دی تاسو په دې سبق باندې پوه شوي سکرین شاټ یې واخلئ لیکل ته وکئ او بیا یو ځل واپس واورئ انشاءالله تاسو په دې سبق باندې ډېر ښه پوه شئ نو دا زمونږ د نن ورځې درس دی راتلونکي درس ته اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام